أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم آیا هاغ سوک چه هاغا پیجنی انما انزل الیکا چه بیشک هاغ سچ نازل شوی دی تاتا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من ربک د جانب دربستانا الحق دا حق دی کمن نو دے دغ سڑے پشان د هاغی چا هو اعما چوی هغا لند دینا. انما يتذكر اولو الالباب بیشک نصیحت حاصلوی خاوندان د عقلونو. الذین او دا هاغ کسان دی یوفون بعهد اللہ چی پورا کوي دوی اغی وعدے دا اللہ لرا ولا ينقضون المیثاق او دوی نماتوی اغی وعدے لرا. والذین او هاغ کسان یسولونا چی پیون کوي یا پورا کوي یا تڑی ما هغ تعلقات امر اللہ به ایو صلا چی حکم کڑے دے اللہ تعالی به بہغی سرا ایو صلا چی هغ دے پیون کڑلیشی هغ دے وساتلیشی. ویخشون ربهم او یریگی دوی درب خپلنا ویخافون او یریگی دوی سوء الحساب دبد حسابنا. والذین او هاغ کسان صبروا ابتغاء وجه ربهم چه صبر کڑے دے هغی دپار د طلب کولو دپار د تلاش کولو د رضامندی د رب خپل. واقاموا الصلاة او قائم کڑے دے مانزل را وانفقوا او خرچ کڑے دے دوی مما د هاغ سنا رزقناهم چی منگ ورکڑیو دوی تا سرا وعلانیتا پپٹا او پخکارا. ویدرؤونا او دفع کوي دوی لری کوي ختموي دوی بالحسنت السیئتا پنیکی سر بدئی لرا. اولئک دا کسان چی دی لهم عقب الدار دے دوی دپارا بہترین انجام د کور د اخرت. جنات عدن چه هغا باغون دی د همیشه پاتی کېدلو. یدخلونها داخلیگی بدوی حغیتا. ومن صلح من آبائهم او هاغ سوک چه نیکی کڑی دا د مشرانو د دوینا د پلارانو د دوینا. و ازواجهم او د بیبیانو د دوینا. و ذریاتهم او د اولاد د دوینا. والملائکتو او پرشتے یدخلون علیہم داخلیگی بدوی باندے من کل باب دا ہر دروازینا. سلام علیکم اوئی بدا پرشتے سلام دیوی پتا سباندے بما صبرتم پسبب ددے چتاسو صبر کڑے ہو. فنعم عقب الدار پس دیر خیست دے اغخکل انجام د کور د اخرت. والذین او هاغ کسان ینقضون عهد اللہ چی ماتوی دوی وعدے د اللہ لرا من بعد میثاقه ورست د پخولو د هغینا ورست د مضبوطولو د هغینا. ویقطعون او کٹکوی دوی ما هغ تعلقات امر اللہ به چه حکم کرے دے اللہ تعالی پا حغی سرا ایو صلا چه حغ دی پیون کرلیشی. ویفسدون فی الارض او دوی فساد کوي پزمکه کې اولئک
دا کسان چې دی لهم اللعنتو د دوی دپاره لعنت لرواله د رحمت د الله نا ولهم سوء الدار او د دوی دپاره هغه بد کور د اخرت الله یبسط الرزق الله تعالی فراخ کوي رزق لرا لمن یشاء د چا دپاره چې وغواړي ویقدر او تنګوي رزق د چا دپاره چې وغواړي وفرحوا بالحیات الدنیا او خوشحاله شوي دي دوی پاغې ژوند د دنیا ومل حیات الدنیا او نه دی دا ژوند د دنیا فی الاخرت په نسبت سره اخرت ته یا په مقابله د اخرت کې الا متاع مگر لک سامان بیکار سامان